والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه طيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب في سجود الشكر. باب دے پا بیان دے سجدہ شکر کے. سجدہ شکر دے کے دے علماء اختلاف دے. یوازې سجده کول د مانځنه بهر سجده کول دا جائز ده که مسنون ده، دا عبادت ده. الله تبارک و تعالی ته په تقرب حاصلېږي که نه حاصلېږي. بعضې خلک لمونځو کې عبادتو کې هغې نه بعد ناستې دعا وکړي بیا په سجده پرېوځي. بعضې ولاړې سجده وکړي یوازې منفردتن بهر د مانځنه. دا څه شی ده؟ جایز ده، سنت ده، د الله ته د قرب او د نزدېکت ذریعه ده او که نه ده. دا سوی دی که د علماو اختلاف دی. بعض علما وایي دا بدعت دی، حرامه ده. دې لره په شریعت کې، په اصل د شریعت کې دې دپاره بالکل دې دپاره ثبوت دا نشته دی، دا نشته. همدارنګه احادیثو کې راغلي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک به سجده اوږدوله. دینه مراد سجده شکر نه ده، دینه مراد سجده صلاتیه ده. د مانځه سجده به نبی علیه السلام اوږدوله. دعاګانې به پکې کولې، دا تسبیحات به پکې ډېر ویلې. ته ولګېږه رکوع کې 5 پیرې، 7 پیرې، 11 پیرې، څومره تسبیحات ویلې شي. نوافلو کې دا وایه دعاګانې کې. هکذا پچا کې په سجده کې دعاګانې کې دا کولی شي. دا معنا ترې نه مراد ده. دویم قول د بعض احنافو دی، هغوی وایي دا جائز ده. جائز ده سره د کراهیت نه. جائز ده خو سره د چا نه؟ د کراهیت نه. څوک چې دلیل د جواز نیسي هغې دپاره مجوزینو دپاره مستدل حدیث د حضرت عائشة رضی الله عنها د صلاة اللیل کې. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ وی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و نبی علیہ السلام یصلی 11 رکعتا. نبی علیہ السلام بیولس رکعت من کولا. نبی علیہ السلام په هر 2 رکعتونو کې پیغمبر علیہ السلام بسلام گردولا. نبی علیہ السلام به یو رکعت وتر وکړه خو مضمومتا مع الرکعتین السابقتین. دا مسله را روانه ده، دا بریش. او بی وی فیسجد سجود من ذالک قدر ما یقرأ احدکم. نبی علیہ السلام به وروسته سجده وکړه، دومره اوږده سجده به کوله لکه یو سړی چې 50 آیاتونه تلاوت کوي. څومره اوږده سجده ده. دا 50 آیاتونه تلاوت مناسب داسې نه دی چې الحاقة ملحقة مدرک ملحقة نه، داسې نه. دا نبی علیہ السلام صحابو چې کوم تلاوت کوله هغه به دغسې تلاوت کوله په آرام باندې، په ترتیل باندې، په خوند باندې به آرام کوله. ورتل القرآن ترتیلا، په آرام باندې چې 50 آیاتونه لولې. نو سوچ کوه دومره اوږده سجده. دې نه معلومیږي چې دا جایز ده. قبل ان یرفع رأسه نبی علیہ السلام به سر مبارک له پورته کړی نه و. علما وایي چې د دې نه مراد سجده شکر ته نه مراد ده. سجده شکر دې دپاره نبی علیہ السلام کړی چې الله ماته توفیق د عبادت دې راته راکړه، دا عبادت مې وکړه. شپې وچتېدل، ملا صاحب اودس کول پکې پرېښودل، په شکال ګرمي د تلل او بېرته راتلل، لمونځ کول بجلیم در باندې لاړه، دا اسانه کار نه دی. په ژمي کې وچتېدل او په دې یخنۍ کې اودس کول اوبه هم برابرې نه جومات کې او بیا لمونځ کول، دا اسانه کار نه دی. خو له باندې اسانه دی خو دا ډېر سخت دی. نو دا سجده شکر دې دپاره شی وه. خو بعضې علما به پرې رد کړی وی، دا استدلال په دې باندې دا ضعیف دی. ویه ځکه دلته هغې وجه دا ده فیسجدو، دا فیسجدو کې فا د تعقیب دپاره دی. وی دا استدلال ضعیف دی ځکه ظاهر متبادر دا دی چې دا من دلته راغلی من تبعیضیه دی. دا پاف تفصیل د اجمال دپاره ده، تفصیل د اجمال دپاره ده. دا من راغلی دی، دا من چې کوم دی دا من تبعیضیه دی. فیسجد السجود من ذلك القدر ما يقرأ 50 آیة قبل ان يرفع رأسه. نو مراد د سجدې نه دلته جنس سجده مراد ده. معنا دا ده پیغمبر علیه السلام
چې دا سجده کوله دا سجده جند چانوا د سجدو د وتر نو دا ځان له سجده نو هغه د وتر سجده پیغمبر علیه السلام دا وګدولا مون نبی علیہ السلام یو لس رکعت نبی علیہ السلام وکړه پیغمبر علیہ السلام دا تهجد کوله خو وتر به وکړو خو بعضی مون چې هغه وتر دی نبی علیہ السلام دا وګدوله وګد سجده په وتر کې وکړه دا سجده جن د وتر نه دا بهر د ماندنه نه دا حاصل خلاصه دا چې بهر د ماندنه سجده کې نو دا سو قسم سره دا یوی ته ویل کېږي سجده سهوا دا په حکم د صلات کې دی دویم سجده تلاوت دی ولا خلاف فی هذه کې اختلاف نشته دی دریم سجده مناجات ده بعد الصلات ظاهر دار چې دا مکروه ده سلورم سجده شکر ده په حصول د نعمت باندې په دفع د بلی باندې الله بیماری در نه ختم کړه الله تبارک وتعالى تابانی نعمت راوستو صحت در کا نور نعمتونه در باندې کړ دي تسجده شکر ویل کېږي دي کې اختلاف دی امام شافعی امام احمد رحمه الله سنت ورته دا قول امام محمد رحمه الله دی احادیث پکې راغلي دي خو امام مالک امام ابو حنیفه دا سنت نه دی بلکې دا مکروه ده اغه وی احناف موالک دا سجده چې واقع شي په دې حدیثو اثارو کې دینه تعبیر په سجدي باندې شوی دی خو لیکن ډیر دی کې اطلاق د جز کېږي مراد تنقل وی یو یا دا منسوخ ده ابتدا کې و حکم منسوخ دی اغه وی دا سجده څه د پاره کې الله در باندې نعمت کړي دا الله نعمتونه ای و ان تعد نعمت الله لا تحصوها الله نعمتنا لا تعد ولا تحصى انسان داغي د شکر ادا کولو نه عاجز دی اے مناسب داستا بدن دا یو سا چې زهريله ساره او باسي او تازه سا کته کې دا یو سا دا نعمت دی بنده چې شپه ورځ په سجده باندې پریودي نو بهم دا لګيږي د الله شکر ادا کول نه شي نو ځکه د الله په کوم نعمت باندې به شکر وباسي دا یو سا کته کېدل بغیر د تکلیف نه بغیر د مشکل نه بغیر د قیامت نه بغیر د اکسیجن نه بغیر د سنا بس خپل اکسیجن ګرم هوا را ودی او یا هوا دی بیکار هوا را ودی او یا هوا دی دا څومره لوی نعمت نه الله په کوم نعمت به شکر ادا کړي لہذا غي وای چې الله نعمتونه ډیر زیات دي دا جن زماندنه دا بهر سجده کول د احناف او جمهور علما او موالک مسلک داره چې دا مکروه ده دا سجده باندې کې اکثر تاسو خیال وي خل دعاو کې سجده کوي ما تناسي دعاو کې سجده کوي مانځ نور د اخر کې سجده وکي او بیا د لاسونه راوه د سترګو باندې وي هغه هم دغه سلا شدا قبل نه دی بکا اوایا کبي کړ جایز اوایا وبه قال حدثنا محمد بن خالد قال حدثنا ابو عاصم بن ابي بكر بكر بن عبد العزيز قال اخبرني ابي عبد العزيز عن ابي بكر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا جاء امر سرور امر سار وبشر به ذیر ورکړې شو دا شک دراوي دي اوایا باب رفع اليدين في الدعاء کله چې دعا کې لا سونه به وچته اوایا شبه عن ابي جساد بن ابي وقاص رضي الله عنه قال سعد رضي الله عنه خرجنا متل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكه مكه مكرمه نريد المدينه من اراده مدينه منوره وفلما كنا هر کله چې موږ کو نږدې شلو قريبا من عذورا قريب عذورا ته چې نو دا موږ ورسېلو دغه دې ته ورسېلو دا یو ډېر کې دا پدی باندې دا لار دا ډېر کې جوحفي علاقه کې یو ډېر دا یو غونډې دا پدی باندې لار راغلي د مدینه منورې نه مکه مکرمه ته دیت عذورا چې دنو ویل کېږي دلته موږ ورسېلو نزل نبی اسلام کوش وایا ساعة اولا ثم خر ساجدا وقع في السجود شبا قال الپیغمبر علیہ السلام انی سالت ربی ما الله نه سوال د رحمتک و شفاعت لامتی ما شفاعتک لپاره د امت د پاره لغفران ذنوبهم چل لازم د امت گناهونه معاف کی فاعطوني الله تبارک وتعالى ما ترك ثلث امتي درې مېسد امت زما
مغفرت د ثلث امت الله را کچ هم السابقون الاولون دي وایا فقررت سائلا شكرا لربي ثم رفعت راسي وسألت ربي لأمتي فأعطاني ثلث أمتي فقررت سائلا لربي شكرا ثم رفعت راسي وسألت ربي لأمتي فأعطاني ثلث الآخر. نو الله تبارک وتعالى ما ثلث اخر را کړه. ثلث هغه مقتصدون دي هغه درمیان دي. دریم ځلې پرې وته الله تبارک وتعالى ثلث اخر را کړه چې هغه ظالمان دي. هغه څنګه دي؟ ظالمون دي. فخررت ساجدا لربي الله تعالى تپسې زبانه پرې وته وایا قال ابو داود باندې ځان پوي کا داس اویا چې غرض د امام ابو داود د قال ابو داود نه داده چې هر کله حدیث احمد ابن صالح ذکر کړي احمد ابن صالح په خپل سند کې اشعث ابن اسحاق ذکر کړي نه دی بلکې دا غرضولې دی اشعث ابن اسحاق په سند کې ذکر کړي نه دی لیکن هغه وی دا حدیث ما ته بیان کړه احمد ابن صالح نه موسی چې موسی چې دنو موسی ابن سهل رملی هغه دا حدیث چې دنو دا بیان کړی دی هغه پکې دا ذکر کړی دی دې ته اشاره کوي ګورم وایا قال ابو داود اشهد ابن اسحاق اذكر احمد بن صالح حدثنا ابي وحدثني به عن موسى بن سهل رملي دا موسی ابن سهل رملی چې دې حدیث بیانول به دا راوی پکې ذکر کړی دی وایا باب فی طرق باب دې په بیان راتلو کور ته د شپې سفر ته لاړ ډیر وخت مسافر کور ته چې راځي مناسب چې جنو نا وخت راځه شپې راځه ما خام راځه ما خوتن راځه غرمه مرازه کپلار کور ته راځي نو بهم خېده کله خپل کور ته راځي او ماسپخین را لې غرمه راغلي کور کې بچی دی ورونه دی غنه ګونه دا تمام ورځبا غمبر وهي تر ماس خوتن پوري نو شریعت ستاد عمر لحاظ ساتله جهاد ناراضي ماس خوتن ریشا ماس خوتن ریشا نور خو پخپل پيږي نو دی وجنا چې څنګه راغلی یو چې ډیر وخت تیر شوی دی ماس خوتن ریشا ډوړی اخرى نور ته پيږي کار دی نو وبه قال حدثنا حفص بن عمر ومسلم بن ابراهيم قال حدثنا شعبة بن خالد بن يسار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وعنهم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره ان ياتي الرجل اهله طرقا يكره ان ياتي الرجل اهله طرقا النبي صلى الله عليه وسلم بد غنلا چې سړی ریشي خپل اهل ته طرقن د چا د شپې ریشي کورتا دا طرق چې کوم دی طارقه دا دې ته ویل کېږي لكل من اتا ليلا چې شپې کور ته راځي هغه ته طارق ویل کېږي والسماء والطارق اصل کې طرق د ترک نه دی ترک ټکولو ته ویل کېږي ته چې خامخا شپې کور ته راځي نو ټک 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 دروازه وای ترک ټکولو ته ویل کېږي دروازې وهلو ته ویل کېږي داراتلون کې د شپې دې ته ذکر طارق ویل کېږي ذکر دا مشتاق دې ټکولو د دروازې ته دروازه به وهي نو ذکر دې ته طارق ویل کېږي او دلته وای مکروه دې چې سړی خپل اهل ته طرق ریشي ورسته روایت کرا دي چې اول د شپې کې راځي به تطبیق وکړي وبه قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي عن جابر رضي الله تعالى عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان احسن ما دخل الرجل على اهله اذا قرب من سفر اول الليل دلته مخکې روایت کراغه چې شپې مراد مناسب دلته وی اول د حصہ د شپې کې راځه اول حصہ د شپې ماقام راځه تخیز زخیم سفر څنګه او ټول قصې به وشي خوراک به وشي ماسوتن مون به وشي خبرې به خلاصي ته به وزګار شي صحیح او الته وی چې شپې مراد د دې دواړو په مابین کې ظاهرا د حدیثو په مابین کې تعارض او تضاد ده دا حدیث مخالف ته د چانه د حدیث سابقنا وجد جمدادا مراد په دې حدیث سره دا معنا ده دخول په اهل باندې کوا دخول په چا باندې په اهل باندې کوا د جماع د پارا چې اهل ترازی د جماع د پارا دی مناسب اول الليل کې ګور راځه دخول په اهل باندې کې جماع د پارا په اول الليل کې راځه مراد تن اتیان طرقن نه چې شپې مطلق مراده او بنا په دې باندې معنا دادا چې احسن الاوقات ستاد راتلو چې کوم دی اهل ترادا اول الليل کې رادا د اول حصے د شپې کې ځکه ته مستریح ځکه ته سبب د دیو جنا چې سفر د کړه ډیر تلې ډیر وخت په سفر کې تیر کړه کثیرت الشبق نو دیو جنا ستا چې دنو اغا توقان او غلبه د شهوت دانو نا وخت ورستره شاه خوراس باغو کې غب شپ ولګي وخت بنيزي بشپې ته فيخفف به ځان بچ دې نو درون ځان بس پکې بار بواړې یو
یادار دویم تطبیق اداره چې دا حدیث محمول دی په دی باندې اطلاع دی اهل تکړه دا چې دا چې نو دراتلو نمخ کې اطلاع دی کړه دا چې را روان دی نو د شپې ریشا کستا په چا باندې پراتلو باندې خبر نیوی نو اول حصہ د شپې کې مراده وختي شپې مراده ک اطلاع دی کړه د شپې ریشا ک اطلاع دی نه کړي نو به وختي ریشا وختي څوکا هغه چې دنو دار ریشا ورسته برویت کې راځي دا سینا چې نا وخت ریشي د شپې ریشي دا سینا چې په داسې خدا باندې واوړي چې ببر سری وي او نورم چې دنو ببروي حدیث کې راځي ورسره روان دی بل حدیث نو وختي ریشا د پار ریشا چې تا خود لار کې سفر کې اینه ګمندان سره وړي سړي دی غوړي کړي سر سنت دی برابر کړي دي چې خدام سر سنت برابر کړي نا وخت شپې راغلی هغه چې خاون نشته سفر کې دی دا سه ببر سر او ببر مبر او ټول شیشه کبانی وانو دا حدیث کې راځي دا دویم حدیث کې ذکر یو دریم تطبیق دا دی مناسب دا کراهیت محمول دی په دا باندې دخول اسنا الليل مشفه مراده چنی مشفه 12 بجې دروازې وهي سوې غلاغه سوق ویریږي نه دغه وخت مراده نیمه شپه مراده اول د شپه کې ریشا عدم کراهیت په اول لیل کې دی دا کراهیت په نیمه شپه کې دی ما خام ما سوتن د جمع وخت کې ما خام ما سن ما بین کې ریشا نیمه شپه مراده 12 بجې دی ډز غرب سوې غلدي سوې دا څه چلو شو دا وخت کې مراده یو سلورم تطبیق دار دا کراهیت چې کوم دی محمول دی په کراهیت تنزیه باندې او دا چې دی نو دلته دا راتل المحمول دی په جواز باندې معنا دا د کراغله جائز دی خو البته مکروه دی کراهیت د جواز سره سکیږي جمع کیږي نو سلور تطبیق شو او وجه دار دی بل حدیث کې را روانه د خبره چې تا ورته خندلې ګورو نو وایا قال حدثنا احمد بن محمد قال حدثنا هشام قال اخبرنا سيار عن شعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فلما ذهبنا الى الفلان قال امهلوا نبی علیہ السلام علیہ تاسې مهلت وکي داخليږي ما نه وکړای طریق اهله لیلنا داخليږي ما حتا ندخل الليل چې موږ شپې داخل شو صد پاره لکه خلق خبر شوی دي چې راغلی خو پرې دی اوس مزي لکه تم تشتو شعستو د دې پاره چې ویخته ګومنس کی هغه پراګنده ویختانو والا خزه ویخته ګومنس کی ویخته څنګه کی ګومنس کی وتستحد المغيبه او د دې پاره چې اوس په استعمال کی هغه خزه چې خاون غایب شوی دی مراد دې نه چې دې نو دا معنا مراد دا ازالت نه مراد دا چې دا ویختان زائل کی کیف تستحد المغيبه زائل کی ویختان د عن خپل مغيبه هغه خزه چې خاون دی غایب شوی دی استحداد باب استفعال استعمال الحديده اوس په استعمال کی مراد نه چاړه دا خودلته مراد نه ازاله د کیف ما کانا بل روایت کې چې دغه هغه دارادي معنا دادا چې دا هغه چا د پاره چې سفر وګ سفر دی ګورا شپې خدای ترا دی एकदम مرازا بغتتن ناصاف مرازا کا سفر قریبی نږدې تلې دی ډیراور دی زی راضی یا سفر ته تلې دی راضی اسلام آباد تلال به ترازی به دې خبرو ضرورت چې نو دانشته دی سفر لري نه دی جهاد سفر دی روغ سفر دی خبر ورکړه کلک سفرې زی راضی یا په خور تلاړ یا پیندې ته واپس راځي به ضرورت دانشته دی البته بل وخت کې ضرورت نشته جهاد تلاړ لوی عظیم شان قافله روانه ده عظیم شان قافله چې ذی خل خبرېږي چې واپس راځي خل خبرېږي ټول کله خبر شو قافله راغله هر زنانه وای چې زما کاټباز د قافله کې ویری بشي خبرې کنه خبرېږي چې خبرېږي نو بیا دا ضرورت نشته چې ته خبر ورکې د قاسم خبرېږي بیا هم د دې ضرورت چې دینو دا نشته نو دغه وخت کې خل خبر شي مشهور دی راتل نو بیا هم چې دینو دا راشه دغه خل خبر بیا وخت کې راځي چې نو ستاره تلو اجازه ده تستحد المغيبه تمانا تستعد بالنظافه التي غاب عنها زوجها دا بهترین وخت د چرشي وتمتشط السعس متفرق وختان والا دا پراګند وختان والا دا دغه په ایمان وای ته چې زیارت ورځي خپل کور ته دی کینجی اهل کنه اهل ګومن وای نه وای ګیره باندې آینه باندې کوبنی لاړې په باندې اچ صفاکه کنه صفاکه چې مخ مې کې خخ کارش
چې کور ته روان یم خو دغسې زنانم ده هغې هم کوشش کوي چې ویښتان هر څه ځان چې دی هغه څنګه کړي دا برابر کړي نو دې وجه نه هغې ته به موقع ورکوي استحداد ذکر دی مراد تې نه معالجه د ویښتانو ده چې کوم معتاد د امر د نساو وي وباسي خري چې څه طریقه وي خو خپل طریقه به استعمال کړي ای طریقه امکان چې کومه طریقه وي دغه معنا تې نه مراد ده قال ابو داود وی ظهوروي الطرق بعد العشاء دا کراهیت چې شپې راتللو کې ده دا نه بعد العشاء ده امام ابو داود غرض د ظهوري قول نقل کوي ملاسب غرض تې نه تطبیق او توفیق ده چې احادیثو کې تعارض او تضاد ده یا تطبیق دا ده ماسخوتن نو وروسته مراد ملاسب مخکې ریشه شریعت ستا دا لحاظم ساتلی دی ماسخوتن نو وروسته مراد مخکې ریشه مداخلېږه اهل ته فجاءتن بل داخلېږه بعد الاخبار بالمجیء او بل دا ماسخوتن نو وروسته مراد او ماسخوتن نه مخکې ریشه وایا قال ابو داود وبعد المغرب لا باس که ماښام نه وروسته راغلی هېڅ پروا نشته ماښام نه وروسته ریشه سفر ټول کارګزاري دي ووایه تپوسونه به وشي خوراک سکاک به وشي چای به وشي ماسخوتن مونږ به وشي ته به د خلکو نه خلاصې خل به تا نه خلاصي او ماسخوتن مانځه نه بعد چې راغلی سفر څنګه و څنګه حالت و څنګه لاړې څنګه راغلی وویل لاړو بېرته راغلو ته خبره لنډی که نه یاره دا اوس به بولالې وایي تاسې ځکه ځین خو بل طرف ته روان دی تاسې به بولا وایي څنګه اوس تکلیف خو نه ایسه نو به لاړو بېرته واپس راغلو او چې وختي راشي قیسې به ټولې وکړي ته به مطمئن شي هغې به مطمئن شي وایه باب فی التلقی باب دی په بیان د چا کې د تلقي کې تلقي دی ته مسافر را روان دی مخې ته لاړ شي د هغې استقبال لپاره ملا صاحب ځه استقبال کوه خو استقبال کې ناجائز څیزونه چې دی نو دا مه کوه استقبال ته لاړې دا نه دي نوجوانان غاز ګرجې سره خولې په سري دا تصویرونه ډېر شوقیان استقبال ته لاړ شي تصویرونه کړسو کړسو دا ناروا دي استقبال ته لاړ شه استقبال ته خو داسې مه کوه چې تل د فضول خرچي کې هلته څه کې نه استقبال جایز دی خو د استقبال کې ناروا کارونه کول شریعت خلاف کارونه کول دا جایزه نه دي دا ناروا دي وایه وبه قال حدثنا ابن الصرح قال حدثنا سفيان عن الزهري عن السائب بن يزيد رضي الله عنهما قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينه من غزوه تبوك دا پیغمبر علیہ السلام چې مدینه منوره نه راغی د غزوه تبوک تلقاه الناس اهل مدینه نبی علیہ السلام سره ملاقات وکړه فلقیت د مخامخ مع الصبيان سره د ماشومان نه لانه اذا كسبيه دی وخت ماشوم ما على سنيه الوداع نبی علیہ السلام سره مخامخ شوم په هغه غره د رسخته ولو باندې سنیت الوداع وداع دا نوم د تودیع نه دا رحیل سفر ته ویل کېږي دا یو سنیه ده یو وچه ځای په مدینه منورې باندې چې سړی اراده د مکې مکرمې لري په سنیې په دې غاښي باندې باره اوړي د دې په تسمیه کې اختلاف راغلی دی ته ولې سنیت الوداع چې دی نو دا ویل کېږي سنیت الوداع ته ولې سنیت الوداع ویل کېږي د دې په تسمیه کې د علماو اختلاف راغلی دی او څوک وایي سنیت الوداع ورته دې وجې نه ویل کېږي دغه نوم ځای دی د وداع د مسافرینو دی مسافرین به چې کله رخصتېدله مکې مکرمې ته راتلله دې ډېرکۍ پورې غاښې پورې به ورسره سړی راغی بیا به رخصتوله اوس هم دې قبایلو ته چې لاړ شي تا سره یو ځای پورې درځي یو فلاني ځای پورې به لاړ شو فلاني ځای پورې به لاړ شو که لاړ شو چې اطرافو د باجوړ ممن یو شی بل شي وزیرستان ته بنې ته نو هلته چې لاړ شي نو هغوی به یو ځای پورې در سره راځي یا رنګ روډ پورې به لاړ شو فلاني روډ پورې به لاړ شو نه دا منګل میلې پورې به لاړ شو بیا به واپس شو فلاني دې پورې به لاړ شو دغسې عربو عادتو دا د میلمه سره د مینې محبت اظهار دی مینې مثبت هغه اظهار دی یو څو قدم ورسره واخلي بهر ورسره ووځي البته سړی ستړی نشي وتلی سپینګری بیمارې بلې که ونه وځي پروا نشته خو ښه خبره داره چې ووځي دې وجې نه دا د مدینې منورې نه چې مکې مکرمې ته څوک راتله اوس هم د اطرافو کې دا کیسه شته یو ځای پورې تا سره سفر کوي درځي در سره او یا دې ته ځکه سنیت الوداع ویلې کېږي پیغمبر علیه السلام
چې کوم صحابه کرام مدینه منوره کې پریخي ودی دي نه واپس رخصت کړ اخري وخت نبی رسول الله راتله با صحابه ته صحابه حضراتو د دې ډیره کینه واپس به ته مدینه منوره ته لاړ شي. دریم قول دار چې دا نوم د یو خړل په مدینه منوره کې. سلورم قول دار ما هو الحق او صحیح دار انه اسم قدیمی جاهلی للتوديع المسافرین. دا یو قدیمی نوم دی جاهلی د مسافرینو رخصت ولود پارا. مسافرینو چا رخصت ولود پارا چې مسافر میلمه رخصته زکه دلته خاریو کې دلته خو خلګم ډیری دومره میلمه سره د مینې محبت اظهار دا نوي دا چې اطراف ته لاړ شي قبایلو ته وزیرستان ته باجوړ ته تیرا ته یا مثال ممند ته د نور قبایل اطراف ته لاړ شي نو الته میلمانه خل ډیر زیرا دینه نو خل ډیر مینه کې ډیر محبت کې. ممند کې پروګرام یو مولوی سی ما ته سب خورو نو خرمال سبزی مبدی تیار کړه مرچک مساله پکې نه وینه دا خو نه کیږي معلم دا خدي وینه نه کیږي وی خامخا یو شی بکې معتل زنه خوروا شاند تیار کړه بس وسه شي خوروا مال هر شي چې وینه ته خو وایا یاره ممندو کې مال چې دا سپین چرګوټي خوروا سړې خوري سړې بدخکاری چې دونه قبایلو تملاړ شو بیا دا کو سجب چرګوټي خورواوي مال بس دا کورنه چرګوټي 2-3 سرور دانی بس دغه خوروا برابر او دایم ورته ذکر ما د پته هو پروګرام خل بډيري کنه هغه نر بچی مکه باندې عمل کړو سلور دانه پیدا کړو مالک کور کمن په کې واچو مصالب کې ماچو نو خبره دا چې دغه سي خلق هغه میلمنو مثال چې راتلو یو ډیر لري ځای پورې مونږ سره راغله دا د عربو عادت دا د میلمه رخصتولو عادت او دلته خدا سي بازار دی خو دروازې نه وځي روډ دی الته روډم لري یو ځای پورې دی دا د میلمه عزت دی اکرام دی یا بهر راوځي دا د میلمه عزت اکرام دی دا ناجائز نه دی دا جائز دی په شریعت کې. خو مارته شرط پکې دار چې تصویرونه نو واسي که تصویرونه دی او وسل راوتل دم ناروا بیت تلل دم ناروا استقبال دم ناروا توديع دم ناروا میلمه باندې روړي خوراک دم ناروا میلمستیا دم ناروا ټول سيزونه ناروا یو تصویر وستلو سره ټول ناروا کی اوایا. باب فيما يستحب من انفاذ الزاد في العرض اذا قبل. باب دې په بیان مستحب دی خرڅ کول د توخي په غذا کې چې کله واپس لې مناسب ته اوته لاله جهاد روانه لاره کې تکلیف درته پیښ شو سکات پیښ شو واپس راغله ته چې جهاد ته ځان تیار کړې کنه مستحب دا دی اسباب وسایل دې تیار کړي بل مجاهد ته ور کلاړ شي ځان سره د خرچه اغسته ده بل مسلمان ته چې دین ورکه جب کې لاس کا اگر واهله بل مسلمان ته ورکه چې هغه جهاد تلاړ شي دا مستحب دی او کور نه کې مشکل خو نشته ضرورت نشته اوایا. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حمام قال اخبرنا ثابت البناني وعن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنهم ان بدرا من اسلم دا اسلم قبيله يوزوان ويا قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اني اريد الجهاد وليس لي مال فتجهزوا به قال اذهب الى فلان الانصاري فانه كان قد تهجد وما ځان جهاد د پاره تیار کړو نو لا شپلانان سواری ته فانه ندی وجنا د پلانیان سواری تلاړ شدان سواری قد تجهز ځان جهاد ته تیار کړي خو بیمار شو وایا. فقل له ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عليه السلام وقل له ادفع الي ما تجهزت به بعد فقال له لا يقال لي مرضي ورته وایا چې نبی له سلام ته السلام ویلي هم کم شه دې ځان ته تیار کړي هغه ما تراګه ته پاتې چې وز جهاد تلاړ شم ځکه صحابه کرام غریبو وسخه نه وکنه فانه د انصاری وایا فانه قد تجهز بامر فقل له ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والسلام وقل له ادفع الي ما تجهزت به فاتاه انصاری تراغ فقال له ذلك انصاری ته دا خبرو کړ چې نبی له سلام را لګلې وایا. فقال لي مرادي يا ابن ادفع الي ما جهزتني به ولا ما چې ځان د پاره کوم اصلي هسي ته ټول دې ته ورک ورته وایا ولا تنفس منه شيء فوالله یو شیم بنه کې ګوره بندو ما ټول سيزونه ورته ورک وایا فوالله لا تنفس منه شيء فيبارك لك فيه ما دې په الله نه باندې دې مال نه یو شی چې الله تعالی په دې کې برکت واچي دې کې برکت نوي نو دې حدیث نه معلومه شوا چې تا نیت د سر کولو په یو جهاد د نیکی کې کړي هغه متعذر شو په هغه جهاد کې مستحب دار چې دا په بل جهاد کې مصرف کا په نیکی کې مصرف کا نو دې کې اشاره دیتا دا
مناسبت د حدیث د باب سره چې مسلمان کله ځان تیار کی توخه تیار کی جهاد د پاره مستحب دار چې دا مصرف کی دا چې د سفر د جهاد کې کيو شی باقی پاتې شو باید دار دا په بل ځای کې مصرف کی په مولایانو باندې طالبانو باندې ولګي په مدرسو جماعت باندې ولګي عام المرفعات ځای کې ولګي د ثواب د پاره آیا اے سفر نه چراغله مستحب دار جماعت تلار شه 2 رکعات شکرانګي منځ کچ الله سفر نه په خیر عافیت خوشحالی باندې واپس را وصل خپل کور ته وایا وبه قال حدثنا محمد بن المتوكل الاسقلاني والحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرني ابن جريج قال اخبرني ابن شهاب قال اخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن ابيه عن عبد الله بن كعب وامه وعبيد الله بن كعب عن ابيهما كعب بن مالك رضي الله عنه عنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقدم من سفر الا نهارا قال الحسن بن الضحى فاذا قدم قال حسن بن علي وفي الضحى فی الضحى ارتفاع النهار ته ویل کیږي دینه معلومیږي چې مونږ کول عند قدوم من السفر دا سنت دی فدې کې فضیلت دی فدې کې معنا د حمد چې الحمدلله علی السلامتی اے سلامتیا باندې چې د نور عالم او تبرک بالصلاه دی حاصل کې چې مونږ دی وکړو دا بهترین عبادت دی اول شروع چې کې په حاضر کې او بل مونږ دی وکړو کنه صلاه چې کوم دی الصلاه نعم المفتاح الى كل خير هر خیر ته د افتتاح شورغونجي د چیزونو کولا وکړه الله تبارک وتعالى سره مناجات د خبرې د رب العالمین سره وکړي نو ځکه اول دا کار وکایا نو فی رکعتين برکعتن من المندوبات رکعت السفر وكل القدوم منه سفرنا 2 رکعات منذ کایا ثم جلس نبی علیہ السلام فيه په جمعات کې للقاء المسلمين بیا مسلمانان صحابات لاغي سره ملاقات کوله وایا وبه قال حدثنا محمد بن منصور الدوسي قال حدثنا يعقوب قال حدثنا ابي عن ابن اسحاق قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اقبل من حجته دخل المدينه فناخ على باب المسجد ثم دخله فركع فيه ركعتين فناخ نبی علیہ السلام خو چوکړه په باب د جمعات باندې ثم دخل جمعه داخل شو فرکع فی جمعات کې رکعتين لقدوم من السفر ثم انصرف الى بيته قال نافع فكان ابن عمر كذلك يصنع داسې وکولا دی متابعت د پیغمبر علیہ السلام مبارک کوله نبی علیہ السلام څنګه کړیو ذکر عبد الله ابن عمر رضی الله عنه نبی علیہ السلام کامل متابعت کولا باب دې په بیان د قراد مزدوری دی تقسیم کوننده کې یو سړی تقسیم کوي هغه مزدوری اخلي شعرا والملک دی خان بابا دی نواب دی د کلی ناظم دی خلکو ته شعرا والملک هر سړی د پاره 2 لوټي غوړي دي ناظم زوی الک مارا وړي دي دومره تکلیف می تر کړ یو استاد دا یو پکې زما یا د هر چا خپل عیسی اخلي دغه عیسی اغسل دا څنګه دي دا جایز دی که جایز نه وایا وبه قال حدثنا جعفر بن موسى التنيسي وقال حدثنا ابن ابي فديك قال حدثنا الزرعي عن الزبير بن عثمان بن عبد الله بن سراقه ان محمد بن عبد الرحمن بن صوبان اخبره ان ابا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اياكم والقسامه زانو ساتي د قسامتنا اتقوها واحذروها چې تاسو قاسم ولګيږي د راس المال نه یو شی اخلي د دین ځان وساتیا د تحریم نه د اجر د قسام دا یو امر دی معنا دار یو سړی عریف دی د قوم مشر دی چې دغه هغه سردار دی هغه په مابین کې حیثیت تقسیمي د هر چانه لګ لګي س اخلي دا جائز نه دی کده مقسومینو په اجازت باندې اجرت اخلي دا جائز دی حرام نه دی او کلیوالو ټولو ته اعلان وکي زما تاسو ته د سیز رو باسم پیسې رو باسم تاسو غوړي رو باسم اوړو رو باسما خو زه د تاسو خپل مزدوري کوي زه د کارم وتیم د کسب متیما تلو کرای بمرا کوي راتلو کرای بمرا کوي د گاډي کرای بمرا کوي زما لس ورځې شل ورځې په دې منډو کې ګرځيږي د دې په عوض کې به ماته 1 لک روپۍ مرا کوي کلیوالو بالکل ټیک ټاک ہے بس زچې دنو ساده پارا جایز دي خدا سے مکو کلیوال خبر نه دی هغه په نوم شعر او واسي او غوړي دي امدارنګ یو دړي 2 دړي د فی نفر دي او زر کور دي یا 2000 کور دي نو هغه ته زر هغه ته ورکی او زر ټیم غوړي ځان ته وساتي دا ناجائز دي دا ناروا دي دا جائز نه دي لوبیا د دالونه دي سیلابونه راغله الله دې رحم وکي دا چې زمانہ ده اوس مال پیدا کول پکار دي ماموته به دي موته
دې ته خل نه ګوري دا حلاله ده حرامه ده خپل لکه د پردي ده او بیا افسوس په دې کې دی یو سړی اتلس کاله شپاړس څوارلس کاله شل کاله تعلیم وکړي او چې تعلیم یې وکړه دې دپاره چې خلکو ته مې خیر ورسېږي بیا په دفتر کې ناست دی ته وایې زما پلانې کار دی 20,000 راوړه نوکري ده وایې 6 لک روپۍ راوړه د خدای دې ستا ته هدایت وکړي دا شل کاله تعلیم دې دې دپاره کړه چې خلکو نه رشوتونه ټول کړي دا محنت دې دې دپاره کړی قوم خدمت وکړي که قوم تباه و برباد کړي قوم باندې پښې کېږي موږ دغه حال دی ځکه زموږ دا حال دی موږ ټکېږو نه 20 کاله تعلیم دې دپاره کوو چې قوم نه به څنګه سیز راوباسي څنګه پیسې راوباسي قوم څنګه چې دی نو ذریعه ده که موږ دې دپاره کوو معمولي دستخط وي وروړه دا یو 10,000 روپۍ به راوړه 5,000 راوړه نو روزانه 10 دستخطونه کې او 10,000 3 لک روپۍ ستا روزانه یو دستخط شو او نور خو نه سکي دا ټول څیزونه حرام دا تمیز خل نه کوي اوایا بین الناس فيقسم فينتقص منه لنفسه شيئا یو شی مشترک دی خلقو نه لګ 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 یو نه لګ بل نه ځان تر اخلي دا ناروا دي اوایا وبه قال حدثنا عبد الله بن قعنبي وقال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن شريك يعني ابن ابي نبيل عن عطاء بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الرجل يكون على الفئام من الناس فياخذ من حظ هذا یو سړی وي على فئام من الناس په یو جماعت کثیره د خلکو باندې وي داغي امیر وي داعي عریفي اوایا فياخذ من حظ هذا وحظ هذا یو سوال یو د بلی سوال یو سال او بلی سال ناظم سیب د یو نه وه بل نه وه دا ناروا دي اوایا جهاد تلاله جهاد کی تجارت کې مقصود یا اصلي تجارت جهاد ده ولکه مال غنیمت درته میلو جو دا موټسکل سکه استا خپل مشتری غنیمت کې بلم درګدا به څه پشاته چولې قراده دلته خرڅ کدا جایز التبه بل و نور اسباب د تجارت ده خرڅه او نور په باندې اخلي دا جایز نه وایا وبه قال حدثنا ربيع بن نافع قال حدثنا معاويه يعني ابن سلام عن زيد يعني ابن سلام انه سمع ابا سلام يقول حدثني عبد الله بن سلمان ان رجلا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حدثه قال لما فتحنا خيبر اخرجوا غنائمهم من المتاع والسبيل سبا سامان او اسباب قیدیان راغلی و وایا فجعل الناس يتبايعون غنائمهم فجاء رجل فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد ربحت ربحا دومره ګټه مې وکړه مار بلیو مثلو زما په شان ته یو تنم ګټه نه کړې من اهل هذه الوادي دې خړ والاونه دومره ګټه مې وکړه نبی له سلام وای هکذا کلمه ترحم دا وایا وما ربحت قال ما زلت ابي او همیشه ما اخلاق خرسوا حتى ربحت 300 اوقيه او 300 اوقيه سر زر مې وګټله ملاسب اوقيه نه پیژنم او پیژنه کنه یو اوقيه لسنی مې تولې دا د اوقیه وزن په درهم سره فقط د فقها او د تصریح مطابق یو اوقیه چې کوم دی هغه 30 درهم دی 300 اوقیه لسنیمه تولیدا یو اوقیه چې کوم دی دا 30 درهم دی دومره ګټه مې وکړه وایا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا نبيك بخير رجل ربحا قال ما هو يا رسول الله صلى الله عليه وسلم نبی له سلام د دینه بهترین ګټه نه خیمه دینم ډیر هغه څه شری ورکعتین بعد الصلاه صلات مکتوبه نو ورسته 2 رکعات مون کوا د ماخام نو ورسته ماسپخین نو ورسته ماسوتن نو ورسته د دې حدیث نه یو څو مسلې معلومه شي یو د حدیث نه معلومه شو دلته اشاره د یو مسلې اختلافیت فما بین د احناف او شوافیع کې په بیع د مغانم کې په دارو حرب کې ا تقسیم نه مخ کې په دارو حرب کې ته غنیمت مال خرڅول شي کنه شي شوافی وی دا جایز دی احناف وی چې دینو دا جایز نه دی شوافی وی دا جایز دی او احناف وی چې دینو دا جایز نه دی تقسیم مخ کې مال خرڅي او دلته مراد په عدم جواز سره کراهیت دی مخر سودا مکروه دی دلته د احناف په مذهب باندې دا نه دی چې ترتب د احکام په بیع په باندې کې بیع د احکام مرتب کیږي په باندې ځکه ته مجتهد فيه کتا خرڅ کړي سره د کراهیت نو احکام په مرتب کیږي د امام ابو داود میلان مذهب د شوافیع ته دی لکه حدیث ظاهر لا پس په دی باندې دال نه
همنګ ته جواب کو چې په حدیث کې دلیل په دې باندې نشته چې تبايع قبل القسمت واقع شوی دی دا نه دی چې مخکې د قسمت نه واقع شوی دی بلکې مراد دا دی خیبر چې کله فتح شو نو بعضی په زور خیبر فتح شو بعضی په صلح باندې چې نو خیبر فتح شو او دلته دا ټول مسلمانان د خیبر په دار اسلام کې داخل شو نو دی غنیمتونه را او وسل خپل مابین کې تقسیم کړنو هغه نه بعد خرڅولا دغه خرڅول دي نه مراد دي دی خیبر غنیمتونه ونیولو ټول کړه صحابه تقسیم کړه ارچا ایسه معلومه شو بیا د ایسې د معلومول نوروز ته هر چا خرڅول دي که خبر نشته یو یادا د صحابه کرام ټول محتاج و نبی له سلام د احتیاج د وجنا د ته تقسیم وک شدت د حاجت د وجنا نو اغه نه بعد د خرڅولا اغه نه بعد ټول محتاج و ټول وږي و تګي ورسته ضرورت نبی له سلام زکه تقسیم وک اصل کې دا دی چې مداد د ملک شوافع په نسبت باندې په استیلا باندې چې غلبه را لستا ملکیت ثابتي احنا وینا مدار د ملکیت دا دی چې کله تقسیم وشي تا ته حصہ ملو شي ستا ملکیت پکې ثابتيږي په استیلا وینا چې په کافرانو د غلبه وکړه هر ته جونی ول خرڅو شروع په باندې وک نه چې کله تقسیم وشو ستا ملکیت معلوم شو ناغه نه بعد به خرڅول شروع وایا اے حمل د سلاح مناسبت د حدیث ترجمه الباب سره ده چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بهترین زغری د چا د ابن قرها هغه چې دین ور کړی وی او دار حرف ته چې دین دا وړي د دینه معلومیږي چې حمل د اصله زمکه د دشمن ته دا جائز دی احناف مسلک دا ده چې دلته زغرا وسپنا قیدیان چې کوم جنگي سامان ده دا مورز مګر دشمن تاغي ته به باندې قوت حاصلېږي در نوابغ حدیث نه جواب دا کو چې د حدیث کې احتمال انقطاع ده او د ارسال ده نو د حدیث منقطع ده دا مرسل ده نو دی وجنا دلته دا روایت کې راځي نو دا مورا ځکه دی باندې کافر ته قوت طاقت ملاويږي تاسو غری وی وړي ټوپک دی ور تومانچه دی ور توپ دی ور ټینګ دی ور درنه واغستو به تاسو په خلاف باندې استعمالي داسې دونه مورا وایا وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا ابي عن ابي اسحاق عن الجوشني رضي الله تعالى عنه عن رجل من الصحابه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان فرغ من اهل بدر بابن فرسه وقال لها القرحاء فقلت يا محمد دا اسبچیو دته ویل کېده لقرحا نو ما ورته ویلې یا محمد صلی الله علیه وسلم او دا روایت دی جوشن دا دی جوشن دی وخت دا د مشرکین نو ورسه به اسلام راوړې مسلمان شوی دی د دینوم شرحبیل ابن اعور ابن عمرو صحابي دی او دا د شمر العين د اغي پلار د کم قاتل د حسین رضی الله عنه نو د دینوم اوس یا عثمان راغلی او د لقب دی او زی جوشن ورته د کوي کسرا ته ورغه کسرا ته نو اغي ورته یو جوشن یو خاص سيزو د کسرا د دې ملک د اغوستلو ناغي ورته ورکړ نو اغي واغوستل عربو چې دینو دا اول سړی دا چې دغه لباس جامه دی واغوستل او دا چې دینو شاعرو شعرونه به ویل نو دا روایت دا غین راغلی نه وایا اني قتيل ابن القرها لتتخذه قال ابن قرها دا می هدیه در تراوړل د بار لتتخذه د پارا چې ته اونې سیدی لرا لتتخذه نو دا می استاد پارا وړل دا چې په خپل کار کې راولې قال نبی له سلام علیه وایا لا حاجه لي فيه فان شيطان اخذ او کستا خو خي ان اقيذك به زتا تعي ودر کمال مختاره من دروع بدرین هغه بهترین د غرو د چا د بدر کما هیوز بدر کما مقایده عوض ولکه بهترین زغری د بدر وایا فعل قلت ما كنت اقيذه اليوم بقرة قال فلا حاجه لي فيه نو قلت ما كنت اقيذه اليوم بغره زداته بدل په دی ورځ باندې اس چراکه داغي په عوض کې من در کوم ته اس در کوم قال نبی له الله حاجت لي فيه به دې کې زما حاجت او ضرورت نشته که قیامت اخلي و در کوم کني د سینه در کوم وایا باب في اقامه بيار الشرك یو سړی دی کافر ملک کفار سره مشرکان سره وسیږي یو ځای وسیږي وسیدل څنګه دي
اوسېدل د کافر مشرک سره حدیث کې تغلیظ او تسدید راغلی دی کافر سره مو اوسېږه مشرک سره مو اوسېږه جوار مکه و صحبت مکه و ملګرتیا مکه تاکي با اثر وکړي نبی له سلام ورسره راځي تغلیظ او تشدید ذکر کوي وایا قال حدثنا محمد بن داود بن سفيان قال حدثنا يحيى بن حسان قال اخبرنا سليمان بن موسى ابو داود قال حدثنا جعفر بن سعد بن سمره بن جندب قال حدثني حبيب بن سليمان عن ابيه سليمان بن سمره عن سمره بن جندب رضي الله تعالى عنه وعنهم اما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جامع المشرك فسكن معه فانه من جامع المشرک سوچ جمع شو د مشرک سره په دار کې یا په یو خاري کې په یو دار کې مراد اشتراک د داغي سره پر رسوماتو کې په عاداتو کې په ځای کې په هيئت کې په شکل کې د مشرک سره ځان برابر یا فانه نو دغه من چې د مثله دا په مثل د مشرک دی مراد نه جوار صحبت او ځای او عادت او رسومات او عاداتو کې شاملې غاغي سره ته داغي په نبی تغلیظ ذکر کړي ظاهر دا ده په ظاهر باندې محمل کوا چې ته داغي په شان تشیخ الله کافر شو کنه نو د دین بعض علما جواب کوي تعویل کوي په کې هغه دا حمل کړي په داسې زیبانی چې هجرت د اغه دین چې دینو واجب او مستحب نه وي ته واجب ترک کنه هجرت وکا لار شو وطن پرېدا یا محمول د په تشدید باندې مطلقاً خو بعض علما وایي چې هجرت دوه قسمه دي یو هجرت واجبه دی بل مستحبه دی اغه دی چې شاعر د اسلام پکې نشي ادا کوله نو دلته دا واجب دی که احکام د اسلام ادا کوله شي بغیر د تکلم نه هجرت واجب نه دی بلکې مستحب دی ډیر خل ویلاړ شي شیعاګانو سره وسیږي د شیعاګانو په دې کله چې دا نن ورځ کې دلتوب کوي دا مو سره لړ شي را کلیوالي ده کنه دا کلیوالي ده خو اسلام خو نه ده کنه اکثر خل دا کرسمس د نسوارا او دلګان وختري مسلمانانو دې سره زمنګ ملګرتیا ده دې مو سره لړ شي رسومات او عاداتو کې شریک شي ال تلړ شي دا ناروا ده دا جائز نه زیب زینت خوی عادت شکل شباهت د کافر په شان د جوړل حرام ده داغه صحبت جوار در باندې اثر کوي مکه وکړه لار شاغي په شان د تم ګیره بریته وه یاغي په شان تم خدي بربند کې یاغي شان ته په خور نور باندې ستا ملکیت نیوي دا نیوي لار شه بهر ملکونو ستا زنانا یو خزرې شي بل سکه کور نه دی بازار ته نه ده خاونده او تا چې خاوند تم یو انسان هغه انسان یې خاوند راځه تاڼه کې پیره فوټو که خزه زره وړه امریکای دی ده چې جنې لاړه سړی سره لاړه یو ور دوه ور دي درې میاشتې نه چکرې مکرې او هلې شپې ور سره تیر کړې ورځې چکرې شپه خو بیا نور خپل سړی پیږي دا درې میاشتې بعد کور ته راغله پلار نشي ویل چې لوري چیرته وي د سینې شو ویل چیرته نه 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 شپه ورځ په خیر تیر شو ها څه خرچه مرچه کوم نه هر څه ډیرو ورځې چکرې او شپې بکرې بس وخت تیر کړ راغله یو شی ورته نشي ویلې دا د مسلمانانو په زنانه په دې معاشره باندې اثر کوي به داسې اوسېدل ناروا دي یو سړی امریکای ته به تراغه یو ولی څنګه زر راغی یو ماته ویلې خبر ورته کو یو وخت هم تیر کړ هر سړیرو بدا زنانه یو ورځ لور می بار وته نور زنانه وسره را لمر د لوري چیته وي ته بیگانه وکنه ما دوی چې دا خبرې مکوه کني تاڼه کې راپورټ کوم او ولې کیسه خراب ده یو کډه می په شاکړه واپس را هلته به دغه سم داسې وسیدل ناروا ده خو عادت در باندې اثر کوي ډیر خل دي شیګانو سره وسیږي متاثر شي یاره شیګان دغه خبره کوي دا خو قران او حدیث نه ثابت ده فلانه دا خبره کوي دا څنګه سي خبر شک شکوک او شبهات واچي د سره ملګرتیا یو ځای وسیدل مکوا کافر ملک ته مزه کافرانو ملکونو ته خواهش مکوا یو مړی رزق طالب مولا ته چې په دې نهستو کې خدای ورکی تابم خدای د ولګي نمړ کوي زناور نمړ کیږي تم مړ کیږي مزيدي ملکونو ته پر دې ملکونو ته لاړ شي به حیا به عزت چې دنه ته وخت روي او داغي زیب او زینت خپل کی داسې اوسېدل حرام